الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته لږ نصیحت وکړه، خو لږ فن لیکن وړوکی نصیحت راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته درې نصیحت وکړو. دې کې اولنی چې کوم دی د مونځ باره کې وو، او ورته یې وفرمیل چې کله ته مونځ کوې نو په ذهن کې داسې ګڼه چې داسې سوچ کو چې دا ستا اخري مونځ دی. نو چې کله ته داسې سوچ کوې چې دا ستا اخري مونځ دی په ذهن کې دې وي، نو بیا به ستا مونځ هم صحیح وي او ستا دنیا سره محبت هم پیدا کېږي. دویم نصیحت یې ورته دا وکړو چې کله ته یو خبره کوې نو په هغې باندې سوچ کوه، ولې چې بعض ټایم د انسان د خولې نه داسې خبرې دي چې په هغې نه ورته مسلې جوړېږي، بیا خلکو نه معافیانې غواړي. نو بهتره دا چې کله به ته یو خبره کوې نو اول نه پرې سوچ کوه. او دریم نصیحت یې ورته دا وکړو چې کله یو کار ستا په لاسو کې نه وي نو د هغې تمنا مه کوه. یعنې یو کار د بل په لاسو کې ته د هغې تمنا وکړې نو بیا انسان ته هم مسلې، چې کله یو کار ستا په لاسو کې نه وي نو د هغې تمنا بالکل مه کوه، ولې چې بیا انسان ته ډېر تکلیفات جوړېږي. نو چې څنګه په مونږ مونځ کې وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله ستا عبادت کو ستا نه غواړو، نو د الله نه علاوه هېڅ قسم د چا نه څه غواړئ مه، او څه د بل په لاسو کې وي نو د هغې نه دا چاهت مه کوئ چې دا به زما وشي، ولې چې انسان ته ډېر تکلیفات پروځي. نو هر څه چې کوئ، هر څه چې غواړئ د الله رب العزت نه غواړئ. نو تاسو دا په دې درې خبرو چې وایي تاسو دغه وساتلو، یقین وساتلو، تاسو په زندګۍ کې چېرې هم ناکامه کېږئ نه. نو د نبي علیه السلام دا درې نصیحته چې کوم دی دا موږ ټولو خلکو دپاره دي چې موږ په زندګۍ کې دا په خپل عمل کې راولو.